وای موږ د بېنظیرې د روپو لپاره رجسټریشن کړی دی خو موږ ته راځي چې تاسو د دې لپاره اهل نه یې لکه بار بار راته دا راځي چې تاسو اهل نه یې او زموږ د اندراج 10 میاشتې وشوې زما 2 واړه 4 واړه بچي دي دغه شان زموږ غریبي چې ده هم سیواره خو موږ ته وایي تر اوسه پورې دا روپۍ میلاو نه شوې نو کومو کسانو چې رجسټریشن کړی دی د هر یو کس ته دا روپۍ نه میلاویږي هلته کې هغو ستاسو مالي حیثیت ګوري ته خو وایې زه غریب یم خو داسې مالداره خلک ته هغه هم ځان ته غریبانان وایي د دې لپاره یې رجسټریشن کړی دی په دې کې بیا ځینې کسان وایي دا مالدار ته هم میلاویږي نو هلته کې د هغو آنلاین کم دغه چې ده ډیټا هغه هلته کې کمزوري لکه څنګه چې تاسو سره پاسپورټ دغه شانتې یا تاسو کم بیلنس استعمالوئ دغه شان ځینې کسان بهر ملکونو ته تللي یې په نوم باندې ګاډي داسې قسم نور څیزونه دي چې ستاسو په نوم باندې او تاسو هلته کې وایئ موږ غریبانان یو نو هغه دغه ډیټا رالي دغه ډیټا راولي نو د هغې نه وروسته چې دی تاسو د دې دپاره اهل کوئ ځینې کسان یې په خپل نوم باندې سیم راایستلی او هغه سیم چې دی هغه بل کس له ورکړی یا یې ملګري له ورکړی یا یې خپل رشته دار له ورکړی هغه د هغه سیم استعمالوي په هغې باندې پیکیجونه ایزي لوړې دار سره کوي نو هغه سیم چې دی هغه په تاسو پسې حسابېږي نو هغه وایي د ده مالي حیثیت چې دی دا برابر دی ځینې کسان عمرې له تلي کمزوري خو عمرې له تلي چې عمره وکړي او بیا راشي دوی چې موږ ته به دا روپۍ میلاویږي نو ستاسو روپۍ چې دي دا به هم بندېږي نو ځینې کسان وایي ولې دي مسلمانان دي نو وایي خلک په عمرې له ځي نو چې څوک عمرې له ځي د هغه وس کېږي دې چې دی دا پروګرام د غریبانان دپاره شروع کړی نو کم کسان چې مالدارو ته میلاویږي نو هغه مالدارو ته میلاویږي چې د هغو آنلاین ډیټا چې ده هغه کمزوري لکه پاسپورټ د هغو په نوم نه جایداد پې نه ګاډی په نوم باندې نه دغه شانې بیلنس چې دی هغه زیات نه استعمالوي نو هغه مالدارو ته میلاویږي ځکه هلته د هغو هغه ریکارډ چې دی دا نه راوځي او کم غریبانان چې دی هغه چې وایي موږ ته نه میلاویږي موږ اندراج کړی دی نو هغه له دغه ځای نه دا ډیټا رالي د دې د وجې نه چې دی تاسو اهل نه راځئ بل لا که ستاسو څه سوال نو تاسو هم لاندې تپوس کولی شئ انشاءالله په هغې باندې به موږ هم ویډیو چې ده هغه به جوړو